السلام علیکم ورحمت الله. اخر سړی خپه شي دا د منګکورو کور دی که دا ملک دی. منګکور هم د خپل کور خیال ساتي خو موږ د خپل ملک بالکل خیال نه ساتو. شادوله چې څه شی په لاس کې ورکړي هغه یې خولې له وروړي. موږ له هم چې خدای پاک څومره وسایل را کړي دي بس موږ یې د خولې په کار راولو چې خورو به څنګه. نه حفاظت کولی شو او نه په کاروبار کولی شو نه ته صحیح ګټه اخیستی شو خو بس خورو به یې څنګه. دا زه راغلی یم د مالګې غر نه د مالګې غرونه کوهستان نمک نه کوهستان نمک ته او دلته کې د دنیا 2 نمبر غټ د مالګې کان موجود دی. دا په جهلم علاقه کې کیوړه ورته وایي، تاسو به اورېدلي یقینا. او دا تقریبا 350 مربع کیلومتره کې دا څومره غرونه چې دي کنه دا د مالګې ډک دي او په دې کې پینک مالګه ده، ګلابي رنګ، سره مالګه او سپینه مالګه او خاکی رنګ والا مالګه. د مالګې 4-5 قسمونه. د دې مالګې نه دنیا شي سيزونه جوړي. خپه زه په دې شوم چې دې څه 10 کاله مخکې راغلی وم نو دا بالکل یو بله دنیا وه. د دې په خوا کې یو غټه کارخانه وه، ICI ورته وایي، او په هغې کې به د دې مالګې نه سوډاګان او مطلب ټوت پیسټې او قسم تیزابونه او نور دنیا شي څیزونه جوړېدل. او څومره د هغې د غټوالي او د هغې د کاروباري اهمیت اندازه دې نه ولګوئ چې په دغه ICI کې د جاز را کوزېدو دپاره رنوی هم جوړه وه. اوس هغه رنوی خو خیر هغه 10 کاله مخکې بنده پرته وه خو هغه ICI هم په بندېدو ښکاري او دا کان چې دی که نه دا هم تباهۍ سره مخ دی. لکه مثال په طور 10 کاله مخکې زه راغلی وم په دې کان کې دننه ډېر شی ښکلې ایریا ده، به زه اوس تاسو ته وښیم. خو په دې کې یو کیفیټیریا وه، هغه کیفیټیریا اوس نشته، د هغې بینچونه او سامان مات پراته دي. په دې کان کې په یو ګټ کې د مالګې په یو غټ ګټ کې د لرګي یو غټه ټوکړه او هغه ټوکړې نه چاپېره د وسپنې فریم او په هغې شیشه لګېدلې وه، دننه پکې لایټ و. او د ګایډانو به خلکو ته وایي چې یاره دا خلک وایي چې د څه چې په مالګه کې نو هغه مالګه شي. او دا یو داسې لرګی دی چې دا په مالګه کې د لکونو کالو نه پروت دی او دی لرګی دی تر اوسه پورې مالګه شوی نه دی. اوس چې زه رالمه نو هغه فریم شیشه ماته وه، رڼا پکې نه وه او بس هر څوک به راتلو لرګي له به یې لتې ورکولی او پوهېدو به نه چې دا څه دي. بس سړی خفه شي. نور خو دا کان چې دی تقریبا 2300 کاله مخکې وایي چې سکندر مقدوني دلته راغلی او د هغه اسونه چې وو هغو به دا ګټې څټلی نو هغه سپایانو وایي چې داسې دي. هغې هم یو سپایي پکې لږ همت وکړو، ګټه یې وڅټلې وایي دا خو مالګه ده. او دغه شان دا د مالګې دا کوهستان چې دا معلوم شو. بیا د مغلو په دور کې هم د دې نه د مالګې سپلایي او کودایي شروع وه. بیا رنجیت سینګ دا په قبضه کې واخیست. د رنجیت سینګ نه پس چې کله انګریزانو دا شی په لاس کې واخیست که نه نو بس د دې کان سوی ورته ښه دور شروع شو. یعنې په 1890 کې انګریزانو دیزې پورې د ریل پټلۍ راوستې وه او دا مالګه به په مالګاړي کې وړه راوړه لکه هغه ارزان سیستم. او اوس موږ داسې چل کړی دی چې هغه ریل هغه پټلۍ موږ وخوړه او اوس په ټرکونو کې سړکونه هم تباه برباد او د پیټرولو خرچه جدا او هغه کومه ارزانه مالګه چې په ارزانه طریقه موږ ته رارسېده هغه اوس په ګرانه طریقه موږ ځان ته رارسوو. لکه چې په دې کې د خلکو ګټه ده، خلکو ته ګټه په دې کې ښکاري چې بس زما جیب ډک شي نور خلک دې تباه او برباد شي. نو په 1890 کې چې دې کوم اولنی انګریز انجینیر و نو هغه د دې لپاره یو داسې پلان جوړ کړو هغې چې دا کودایي به کوو خو په داسې طریقه چې دا کان پې ښکلی ښکاري. نو هغه 50% سورنګ کنو او 50% به یې پرېښودو چې یاره د دې سره دا غر راتاو نه شي
او که موږ یې که نه موږ به د پاس نه کودای شروع کړي وه او بس ډوغلې به یې وکنلې او مالګه به یې اوچتوله او خدای خبر چې دې ځي نه به یې څه جوړ کړي خو د انګریزانو هغه طریقه چې وه د هغې مطابق د دې ځي چې کوم ظاهري شکل و صورت دی هغې کې هېڅ تبدیلي نه ده راغلي او دننه دا یو دنیا دې وباده کړې ده ګورئ دې کان ته سړی دننه کېږي دا ټرین انګریزانو چلولی دا پټلۍ ورته هغو جوړه کړې ده او اوس زمونږ کله خراب او کله روغي قسمت د هر سړي خپل دی نو دې کان ته چې دننه ځې 600 روپۍ ټیکټ دی د یو کس او زیاتره خلک د اتوار په ورځ راځي د چکر دپاره دوی 1 غنټه او 15 منټه مقرر کړي دي چې په ټرین کې څوک ځي که څوک پیاده تلل غواړي د هغو ټیکټ 400 دی او هغه پیاده هم دننه تللی راتلی شي دننه چې ورننوځئ نو دا پکې دوی یو ځای جوړ کړی دی ته وایي چاندني چوک د دې چوک نه یو لاره ښی طرف ته تللې ده یو ګس طرف ته په ګس طرف چې روان شي نو دا لاره ده بیا دا جومات دی دوی وایي دا دنیا واحد جومات دی کوم چې د مالګې نه جوړ دی بیا دې جومات نه اخوا دا پکې د چاغي د غره نمونه دوی جوړه کړې ده او د چاغي د دې غر نه اخوا بیا دا مینار پاکستان دی لکه ډېر ښکلی ځای دی بل د دې دا ماحول چې دی دا په اوړي او ژمي کې 18 درجې د دې حرارت دي یعنې که ته په اوړي کې رادننه شې نو یخي او چې په ژمي کې رادننه شې جو ګرمي لکه ډېر مناسب او بهترین د دې هغه سوی ورته ماحول دی موسم دی دنیا شي خلک د دې لیدو له راځي د دې کان نه سالانه تقریبا 3 لکه ټنه یعنی ووایه چې 3 کروڑه کیلو مالګه د دې نه وځي د دې نه زیاته 3,32,000 ټن مالګه د دې نه وځي او دا مالګه موږ یې په پیسو خرڅو په پیسه لکه په 50 اتانې باندې کیلو ورکو او بیا خلک دا برابر کړي او ښکلی پیکینګ وله وکړي او بیا یې په 100 روپۍ لکه ګرانه خرڅوي دلته کې ګوره په دې کان کې یو څو کاله وړاندې د دمې د مریضانو لپاره یو واټ دیو جوړ کړی د دمې مریضان به راتلو په دغه واټ کې به ټول ورځ ناست وو ګپونه به یې لګول اخبارونه به یې کتل او د دې سره به یې دیو علاج کیو 110 غنټې چې به یو سړي پوره کړی د هغه د دمې مرض به بالکل ښه شو نو د ورځې به یې 8 غنټې 9 غنټې خلکو تېرولې او په میاشت نیمه کې چې به 110 غنټې پوره شوې بیا به صحتیاب شو تلو به هغه د دمې هغه واټ چې دی هغه اوس بند پروت دی لکه چې پاکستان په کته روان دی او بیا کینټین خبره خو ما تاسو ته وکړه هغه بند پروت دی دا ګوره دا یو ورکشاپ و د انګریزانو د زمانې اوس هم دا قابل استعمال دی خو دا اوس بند پروت دی ولې دوی وایي چې د دې نه مونږ دغه جوړو عجایبګر نو 3 ځله د دې عجایبګر افتتاح شوي ده خو تر اوسه پورې دغه عجایبګر جوړ نه شو نو دا د دې ملک یو څیز نه د هر څیز دغه حل دی هر شی په کته روان دی او دغه شان دا ملک تباه برباد دی دا ګوره کورونه دي د انګریزانو د زمانې د دې هیڅ مینټیننس نشته اوس دا کنډرات د دې نه جوړ شو نو بس ځکه زه خفه شم چې دا کور دی او که نه دا د منګکورو کور دی سړی خفه شي